الا الذین مگر اغا کسانو باندې نه عاهدتم چې تاسو سره معاهده کړې ده مشرکانو سره ثم لم ينقضوکم بین د ماته کړې اغا معاهده شیئا هیڅ شی ماته کړې نه ده ولم یظاهروا او امداد یم نه دی کړی علیکم ستاسو په خلاف احدا یو چا سره نو فاتمو تاسې داسې کافرانو ته ور پوره کوي عهدهم خپله معاهده ورسره پوره کوي الی مدتهم خپلې نیټې پورې ان الله بشکه الله پاک یحب المتقین دی مینه لري د متقیانو سره فاذا انسلخ الاشهر الحرم چې کله تیری شي د احترام میاشتې د احترام میاشتې څلور دي شوال دی ذوالحجه ده او ذوالقعده او ذوالحجه ده او ورپسې یو رجب دی نو چې کله تیرې شولې هغه څلور میاشتې د احترام نو فقتلوا المشرکین بیا مشرکان مړه کوي حیث وجدتموهم چرته چې بیا منتله وخذوهم وینسئ واحصروهم بندیانې کوي وقعدوا لهم ورتکینئ کل مرصد په هر ځای د مورچل کې هر انتظارګاه کې وتکینئ فإن تابوا که د شرک نه توبه ویستله واقاموا الصلاة همیشه مونځ کولو واتوا الزکاة او زکات یې ورکولو نو فخلوا سبیلهم نو بیا وله لار پرېږدئ ان الله بشک الله پاک غفور رحیم بخونکی او مهربانه دی عمر فاروق صاحب دا آیات دلیل نیولی و د ابو بکر صدیق صاحب دا آیات دلیل نیولی و عمر فاروق ته د بحث او مناظرې په وخت چې فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم وإن أحد من المشرکین استجارک که یو کس د مشرکانو نه د تا نه پناه وغواړي نو فأجره نو هغه پناه ورکه حتی تر هغې پورې له پناه ورکه یسمع کلام الله چې د الله خبرې واوري د الله خبرې قرآن دی دا معلومه شوله چې دا قاري صاحب چې دا کم تلاوت کوي دغه تلاوت عین کلام الله دی او داسې نه چې دی دال په کلام الله باندې نه دا عین دی په خپله یې ویلي نه حتی یسمع کلام الله چې کلام د الله واوري ثم ابلغه بیا یې ورسوه خپلو سرحدونو ته مأمنه ذلک هغه خپل سرحد ته ورسوه ذالکم دا په دې وجه بأنهم چې دا کافران قوم داسې قوم دی لا یعلمون چې هغوی نه پوهېږي کیف یکون للمشرکین عهد عند الله د مشرکانو به څنګه شي دا اول مانع دی د جهاد کولو نه هغه دا چې چا به دا خیال کولو چې د مکی مشرکانو سمنګ څنګه جهاد وکړو هغوی خو جوماتونه آبادوي او صلح حدیبیه کې ورسره موږ صلح کړې ده نو جهاد ورسره څنګه کې نو دا هغې جواب شو کیف للمشرکین څنګه بشي د مشرکانو عهد د وعدې پورهوالی د الله تعالی په نسبت باندې د الله د رسول په نسبت باندې الا الذین مگر هغه کسان عاهدتم چې تاسو سره معاهده کړې ده عند المسجد الحرام د بیت الله شریف کې فما استقاموا لکم سو پورې چې دغه کافران تاسو ته مستقیم ولاړو په خپله وعده باندې استقیموا لهم تاسو هغوی ته کلک ودرېږئ مستقیمه او وعده تاسو مه ماتوئ ان الله بشک الله پاک یحب المتقین الله د متقیانو سره مینه کوي څوک چې وعدې وکړي او بې نه ماتوي هغوی سره الله تعالی مینه کوي کیفه جی اوس بیا دویم معنی دی د جهاد دپاره هغه دویم معنی د جهاد دا دی
چې د کافرانو سره به موږ څنګه جهاد وکړو دوی سره خو زموږ خپلولۍ نه وي ماما مې پکې دی کاکا مې پکې دی لالا مې پکې دی خانجي مې پکې دی الله پاک د هغې جواب کوي کیفه ولې جی داسو جهاد نه کوئ وان یظهروا علیکم که دا کافران په تاسو باندې غالب شي لا یرقبو انتظار به نه کوي فیکم ستاسو په باره کې الا نه د خپلولۍ ولا ذمه او نه د معاهدې او د لفظ که ته لحاظ او وعدې ته ګورې که دی در باندې کامیاب شه بیا درله یوې ته هم نه ګوري یرضونکم تاسو خوشحالوي بافواههم په خپلو خولو باندې وتأبى قلوبهم خړونه یې د دې خبرې نه انکار کوي واکثرهم الفاسقون غالب خلق په دوی کې فاسقان دي